سره دې توندې سره دې ولګي نه خوري نسکی تر څو چې زما حکم ورته نه شوی. نو الله پاک فخر کوي. نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي فار الله من انفسکم خیرا، اے مومنانو مسلمانانو پس الله تعالی ته خپل نیکی وخی، خپل نیکی الله تعالی ته وخی. ډیر ذکرونه وکي، تلاوتونه وکي، نوافل وکي، عبادت وکي، صدقات او خېګڼې وکي چې الله پاک فخر کوي استاد په دې نیکی او استاد په روزداري، استاد په عبادتونو باندې. او الله تعالی استاد سیالي ته ګوري چې هر مؤمن دا کوشش کوي چې الله تعالی ته ډیر زیات قریب شم، زه د الله تعالی ډیر زیات عبادت کوم. نو الله پاک ستاسو د عبادت او د عمل ته ګوري. نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فار الله من انفسکم خیرا، اے مومنانو الله تعالی ته تاسو خپل نیکی وخی. بیا نبی علیہ السلام فرمایي فإن الشقي من حرم فيه رحمت الله عز وجل، وی بدبخت انسان هغه انسان ده چې څوک محروم شي پدې کې د الله تعالی د رحمت نه. ځکه یو بل روایت کې راځي چې څوک د میاشت د رمضان د خیر نه محروم شو دا د ټولو خیرونو نه محروم شو. امام ربانی رحمت الله علیه فرمایي چې مثال د رمضان دا د سمندر په مثال ده. عبادت د رمضان د میاشت او د ټول کال عبادت دا د ساس کې په مثال باندې ده. رست روایت به ذکر شي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی فرمایي چې یو ځل راغی مسجد نبی صلی الله علیه وسلم ته او پیغمبر علیہ السلام صحابه کرامو ته فرمایل احضروا المنبر، اے صحابه کرامو حاضر شي نږدې شي د منبر ته. صحابی فرمایي فحضرنا، مون صحابه کرام منبر ته رانږدې او راجوخ شو. نو مخکې روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي بدبخت انسان هغه ده چې په دې میاشت کې د الله تعالی د رحمت نه محروم شي. معنا هغه سړی بدبخت انسان ده چې په دې روزه کې د بدکارانه بدعملیانه ګناهونه کوي. هغه سړی بدبخت ده چې په دې کې د رحمت لایق ونه ګرځي، نه تلاوت کوي، نه ذکر کوي، نه استغفار وي، نه خیرات او صدقات کوي، نه سو نیک عمل نور کوي. دغه سړی به دغه زنانه دغه نارینه به ډېره بدبخت زنانه او بدبخت نارینه به چې په دې خیر نه محروم شي. د بل روایت کې د دغسې بنده لپاره جبرائیل علیه السلام خیری کړي او پیغمبر علیه السلام امین پی ویلې اخیری د هلاکت د الله د رحمت د محرومتوب په دې باندې خیری کړي. نو صحابي فرمایي پیغمبر علیه السلام مونږ ته فرمایل منبر ته رانږدې شي، مونږ نږدې شو. فلما ارتقى درجه قال امین، پیغمبر علیه السلام چې د منبر په اوله پوړۍ باندې خپکی خودله پیغمبر علیه السلام دا الفاظ فرمایل چې امین. فلما ارتقى درجه ثانیه، کله چې پیغمبر علیه السلام دویمه پوړۍ ته قدم کې خودلو نبی صلی الله علیه وسلم بیا امین فرمایل. فلما ارتقى درجه ثالثه، چې کله پیغمبر علیه السلام درېمه پوړۍ باندې قدم کې خود پیغمبر علیه السلام فرمایل چې امین. صحابی فرمایي چې فلما نزل قلنا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، اے د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه، اے د الله پیغمبر مونږ ته نن ورځ داسې او خبرې داسې سو اوریدل چې دا مونږ مخکې نه اوریدلی. پیغمبر علیہ السلام فرمیل ان جبرائیل علیہ السلام عرض لی، جبرائیل علیہ السلام
ما ته د خطلو په وخت کې عرض وکړ پیشي وکړله ما ته دا خبره واوروله او داسې وفرمیل چې بعد من ادرک رمضان فلم یغفر له بعد او بعد دا سړی د الله د رحمت نه لري شي یا دا سړی د هلاک شي من ادرک رمضان چې څوک راورسیږي رمضان ته رمضان بیا مو می په خپل ژوند باندې فلم یغفر له دی بنده لپاره د رمضان په عبادتونو باندې په رحمتونو باندې دلره مغفرت ونشي دغه سړی د الله د رحمت نه دلره او د هلاک شي نو قلت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي جبرائیل علیہ السلام خیره او کړه ما ویل چې امین دغه بنده د مسلمان سړی مسلمان اخذا چې میاش د رمضان په راشي او د په الله ځان ونه بخي دا د هلاک او تباشي نو د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امین ویل او بیا د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خیره کول جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سردار ټول فرشتو د ټول ملائکو دا او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سید الانبیاء دا نو چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خیری وی او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په امین وی نو ښکارا خبره چې دغه بنده لپاره به هلاکت او تباہی وي نو الله پاک دې موږ او تاسو په خپل فضل او په خپل کرم باندې دغه خیرونه بچ کی چې الله تعالی باندې خپل ځانونه په نیک عملیو په عبادتونو په تلاوتونو ذکرونو باندې الله پاک باندې ځان وبخو ګناہوں نه په دې میاش کې توبه وباسو په بعض روایتو کې دا راځي چې جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خیره وکړلې او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل چې اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زه خیره کوم ته په باندې امین وایا نو ګوره په دې خیرو کې نور مضبوط والے راغی نو کم کا چې رمضان المبارک میاش په تیر شي او هغه ځان په الله ونه بخي په دې میاش مبارکه کې سره دې چې دغه میاش د ډېرو خیرونو برکتونو میاش ده یادنه دا میاش په ګناه کې تیر شي یا په غفلت کې تیر شي او حال چې د الله پاک په دې میاش کې د رحمت بارانونو وریږي چې الله تعالی په دې میاش کې پروجي نیول سره بخنه کې د ګناهونو په دې میاش کې په تراو کول سره بخنه کې د بندگانو په دې میاش کې په ليله القدر شپه باندې الله ته درېدو باندې بخنه کوي اختر شپه باندې بخنه کوي او دې بنده په دې میاش کې ګناه کوي او دې میاش کې د غفلت د وجنه الله باندې ځان نه بخي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امین پی کې او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دغه سي بنده لرا خیری کوي بیا صحابي تپوس داغه جواب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا داسې ورته فرمایي چې کله دویمه پوړی باندې ما قدم کې خود جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا خیری وکړي بعد من ذکرت عنده فلم يصلي عليك قلت امين دویمه خیری د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام داوی چې د کم کس په وړاندې باندې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي او هغه کس په درود شریف نه وای نو دغه بنده دی هلاک شي د الله د رحمت نه لری شي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ما امین ویلي نو چې کله د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نوم مبارک ذکر شي
د بعض علماء په نسبت باندې واجب ده چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم اوریدلو سره ته درود شریف وایې. د درود شریف نو ویلو په باره کې نور روایتونه هم راغلي دي. بعض روایتو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د درود شریف نو ویونکي ته بدبخت نسبت کړي، د بخیل نسبت کړي، د بے وفا نسبت کړي، د جنت لار هیرون کی نسبت کړي، تر دې حد پورې چې دوزخ ته داخليدون کی نسبت کړي، د بيدینه نسبت ورته کړي، او تر دې پورې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخ به ونه ګوري دغه بنده چې پیغمبر علیه السلام باندې درود شریف نه وایي. اگر که د ټول روایتونو علماء تعویلات کړي، خو سره دې چې دومره سخت وعیدونه راغلي، دا وعیدونه هم سړی نشي زغملی چې څوک درود شریف نه وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې. دې لپاره دا وعیدونه دي. بیا د پکار دا چې موږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې عام طریقې سره درود شریف ووایو، او بالخصوص دا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم وورو خامخا په صلی الله علیه وسلم وایو. ځکه د ویلو د درود شریف ډیر زیات فضایل دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې او بنده په ما باندې یو ځل درود شریف وایي، الله تعالی په هغه باندې 10 رحمتونه را لیږي. نو چې کله یو مؤمن مسلمان د ورځې 100 ځل درود شریف وایي، الله تعالی به په 1000 رحمتونه را لیږي. چې کله یو مؤمن مسلمان 1000 ځل درود شریف وایي، الله پاک به په 10,000 ځل رحمتونه را لیږي. کله یو بنده چې 10,000 ځل درود شریف وایي، الله پاک به په 1,00,000 رحمتونه به دې بنده باندې را لیږي. د درود شریف ویونکي لپاره نورم فضیلتونه او بهترواله او اجر او خیر هغه دا چې ملائکه دغه لپاره دعا کوي. درود شریف ویونکي بنده ګناهونه معاف کیږي. درود شریف ویونکي بنده درجات اوچتیږي. درود شریف ویونکي بنده لپاره د احد د غر برابر عمره ثواب ورکول کیږي. درود شریف ویونکي بنده لپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شفاعت کوي، تر دې حد پورې چې د الله تعالی د رحمت مستحق ګرځي، د الله د غضب نه پامان کیږي، د قیامت د سختۍ نه خلاصيږي. تر دې پورې او روایت کې راځي چې کوم بنده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې درود شریف ډیر زیات وایي، تر هغه پورې به مرګ د تن راځي، تر کومه پورې چې د خپل ژوند کې د خپل زید جنت حصہ نه ایږي په خپل ژوند باندې. بعض روایتونو کې دا راځي چې کوم بنده درود شریف زیات وي، دغه ژوند تنګستیا به لري کیږي، غربت به دغه نه لري کیږي، د الله د رسول په دربار کې به نزدېکت دلته حاصلېږي، او په دشمنانو باندې دل بار باندې الله طرف نه مدد نصیب کیږي، او د زړه به الله پاک د نفاق نه او د زنګ د ګنا نه صفا ساتي. نو د درود شریف دومره ډیر زیات فضایل دي، تر دې حد پورې چې کم زنانه درود شریف ډیر زیات وي، دا په پخلی کې به الله پاک یو لذت او خوند اچي. چې کم یو کار سره کې درود شریف هغه کې به الله تعالی برکت اچي. کله د انسان بلډ پریشر فشار زیات اوچتیږي، درود شریف وي دا برا ټیټیږي. تر دې حد پورې چې کله انسان ته غوسه ورشي، د درود شریف وي، دا درود شریف ویلو سره به غوسه به بنده سړیږي. تر دې حد پورې چې کله انسان خفګان کې وي، درود شریف وي، الله پاک به خوشحالي ورته ورکوي. په کوم کور کې به اتفاقی درود شریف وي، اب اتفاقی به الله تعالی لري کوي. کوم مرض وي، درود شریف هغه مرض به الله تعالی د درود شریف په برکت باندې لري کوي. نو چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نوم واغستلی شي، ته په دغه وخت کې درود شریف ونه وایې، نو تا لپاره د هلاکت وي. چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام موږ او تاسو سره څومره احسانات کړي دي، موږ لپاره څومره دعاګانې غوښتې دي، او بیا مطلب موږ احسان فراموش یو،
او د هغه نوم واغستلی شي